ملګرو د غل د هلک سره کم حرامیتوب وکړو تاسو به هم ورته داسې حیران غونده کې شئ ولې چې داسې عجیبه طریقه وایي د الله او د الله د رسول خبرې شروع کړي او بیا یې ویل چې ستا دا موبایل لږ شانتې راکړه زه پکې څه دوايانو نه څه تصویران وباسم هغه چې کومه دی ډېر ضروري دي هغه لیږم چاته وایي هغه موبایل یې پټ کو خو افسوس وایي دی کې زما د کور تصویران دي زما د وړو زما د مور پلار زما د کور د ټولو زنانو تصویران دي پکې وایي په هغه باندې ډېر زیات خفه یم تاسو دا ویډیو لږه شانتې وګورئ چې د ځوان سره یې څنګه دوکه کړې ده بیا پې یو څو خبرې کوو دا څه واقع شوی ملګري تا سره دا بھیجان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم دا شروع شو بھیجان چې زه د نوخار اډې ته راغلم د خپلو ښې واورئ ښه ملګرو چې څنګه ودرېدم دی کې یو ملګری ولاړ و اواز یې کېرو چې بیوزګار یم چې بالکل فارغ یم ویلې کاتي کمپلیکس پورې ځو مې لړ بشو بیا ولې رسمه کلینه پورې ونځو زه سې د لړ بشو ویلې گزاره بره ټیکې مې زه خیر دې مې ستاره هسپتال خبره مې د گزاره وکړ هغه زه چې بیا بلاره باندې ګپ شپ ولګېد بیا ماته یې ما سره خو ساده موبایل هغه ټچ رانه کور پاتې شو او تصویران مې بیا هغه د فایلونو مایلونو د دوايانو څخه خبرې بیا هغې نه بل تصویران والم ستا په وټساپ بیا زه ولېږم او لکه ډېرې د ډېرنه غوندې خبرې وکړې بیا پکې داسې د دیني سیټ هم پکې لاړه په قاضي کمپلیکس بیا موږ لاندې کینټین کې چې دی نو چای مو څښه بیا راته بله د ماشومانو واټ ته وختو چې کوم د ماشومانو کیس کېږي هغه ځای کې ودرېدو ده ما ته ویل چې ته روکې ما د موبایل لږ راکړه که پاسورډ صحیح نه ما ته زه تصویران نه لرم او بیا روزم بیا ځو دونه نه سارېږم بیا د ټیک شو سکیورټي ګارډ ته چې دی داسې لاړو لږ ټایم تېر شو نو ما سکیورټي ګارډ ته یې هلکه مې د دې د وتلو څه بلې لار پکې شته ما ته یې ولې مې دا سړی زه نه پېژنم موبایل یې رانه اغوستی دی تصویران پرې وباسم نو ما ته چې نه پېژنم یاره بس اوس د خبرې داسې وکړې چې لکه د ماشومانو ور هسپتال خبره وټوله مې د خدای د رضا پکې مونږ دغه وکړو موبایل یې جي واغسته او چې بس زه پې شکي شوم بیا د لاندې سکیورټي ګارډ ته ما وویل نو هغې په ټول هر څه وکړه بیا ویډیوګانې ما ته شو کړې عکس په ګېټو تېرې نو جي دغه شان واقع را سره وشوه انفینکس هارډویر موبایل دی او بس ظلم را سره شو موږ خو خپله جي مزدوري کوو رشکې والیم فایل دې درج شو که نه نه جي اوس په انشاءالله یې فایر درج کوم خو ما او بله جي مهم خبره دا ده چې ټول پکې د فیملي تصویران دي د واده ما د زنانو تصویران پکې دي ملګرو تاسو د دې هلک د دې ځوان خبرې واورېدې وایي ما یو قسم له نیکي هغه سره وکړه د نیکۍ په طور مې هغه ته چې کومه دی موبایل ورکو چې ضرورت به وي مریض به وي او سل قسمه ښې بدې راځي که نه نو هغه وایي ما سره داسې قسم دوکه وکړه وایي په لاره یې د الله او د الله د رسول خبرې شروع کړې وایي ما ویل چې دا خو ډېر پوخ مسلمان دی ډېر مؤمن مسلمان دی خو دلته کې خبره د غلا غلطۍ نه ده د داسې قسم خلکو د وجې نه اصل ضرورتمند چې کومه دی هغه بیا څوک په تندر هم نه ولي د هغه هېڅ هیلپ نه کوي څوک ولې چې داسې قسم غلا غلطي داسې قسم دوکې د خلکو سره وشي که نه آیا دی به بیا بل ضرورتمند ته چاته موبایل ورکړي د هغه به اشد ضرورت وي سخت ضرورت به وي دی به چېرې موبایل ورکړي یا به دی داسې بله خیر ښېګړه وکړي چې دی غل د سره دومره حرامیتوب وکړه ښه سوچه ګیره ښه په سنتو برابر او بیا داسې قسم دوکه کې د الله او د الله د رسول خبره کې یو کس ته په دې باندې خلک دوکه کې افسوس سره ویل غواړم بیا د داسې قسم خلکو په خولو باندې څوک اعتبار نه کوي یو سړی به حقیقي صحیح سړی وي حقیقي به ضرورتمند وي د هغه به ډېره زیاته ایمرجنسي وي خو که چېرې داسې قسم عمل نن د سره وشو دی چرې هم مړ که دی به چا سره خیر ښېګړه نه کوي ولې نه کوي ولې چې ده پکې دومره غټ نقصان ولیدو دا نقصان به د ده تر عمره پورې یاد وي او چرې به هم چا له موبایل ورنه کړي نورو ته به هم نصیحت کوي چې چا سره نیکي ونه کوي داسې ځای کې چا سره خیر ښېګړه ونه کوي ولې چې تاسو ته دومره نقصان در رسېدی شي نو بیا د دې نه ډېر خلک عبرت اخلي ډېر خلک به د دې په وجه باندې خیر ښېګړې پرېږدي یار الله دې معافي وکړي زمونږ د معاشرې دا خلک چې کومه دی دومره حد ته پرېوتل دومره حد ته کمزوري شول په ایمانونو باندې چې د خدای په نوم باندې مې یو سړی دوکه کوي دا چا سره دوکه کوي دا خپل ځان سره دوکه کوي سبا به دی حقیقي ګیر وي د ده به سخته ایمرجنسي وي څوک به مدد نه کوي ګرانو کتونکو په دې ویډیو باندې خپله رایه لازمي راکوئ او مخکې به لازمي شیر کوئ چې نور ملګري ته عبرت واخلي چې لږ شانتې احتیاط کوي چاته موبایل داسې ځای کې نه ورکوي که ورکوئ صحیح د خیر ښېګړه کوه خو ورسره ځه